بسم الله الرحمن الرحیم. په یو حدیث مبارک کې راغلی دی مفهوم داسې دی. حضرت ابو درداء رضی الله عنه په یو مجلس کې ناست یو کس رالو چې حضرت ستاسو کور باندې ور لګېدلی دی، ستاسو کور اوس وځید. حضرت ابو درداء رضی الله عنه انتهایی بے فکرۍ سره وفرمایل چې دا نشي کېدلی چې رب ذوالجلال د زما کور اوس وځي او هغه د په ورو لګي او د سوځي، دا کېدی نشي. ځکه ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چند کلمات داسې زده کړي دي، څوک چې په ابتدا د سحر کې وایي تر ماښامه پورې به د باندې هېڅ قسم مصیبت نشي راتلی، او څوک چې د ماښام وایي د سحره پورې هېڅ قسم مصیبت به د نشي راتلی. او یو روایت کې داسې دی، مفهوم داسې دی، کم انسان چې دغه کلمات وایي د هغه د جان، د هغه د مال، د هغه د اهل او عیال د باندې به په دغه ورځ کې هېڅ قسم مصیبت او آفت نه راځي. او ما خو دا کلمات سحر ویلی دي، نو دا کېدی نشي چې زما په کور باندې د ور لګېدلي او سوځېدلي دي. په دغه کې دغه مجلس حضرات ځان سره روچت کړل، د کور د کتو دپاره روان شو. چې لاړل ویې کتل نو په یو محل کې ور لګېدلی دی او غیر شاپیره ټول کورونه یې سوځولي دي، صرف د حضرت ابو درداء رضی الله عنه کور محفوظ پاتې. نو بیا وفرمیل چې هغه کلمات دا دي: اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دا کلمات ما سحر ویلی دی، نو رب ذوالجلال دغه کلماتو په برکت سره د دې کور محفوظ ساتلو د آفت نه او د ور سوځېدو نه. نو کو دا کلمات مونږ زده کو په خپل عمل کې راولو، کو په حفظ یاد نه نو په ناظره باندې یعنی په کتو سره دا کلمات ووایو، نو د سحر نه در ماښامه پورې، د ماښام نه در سحره پورې به زمونږ او ستاسو د الله په فضل سره جان، مال، اولاد، اهل او عیال دا به محفوظ وي د آفتونو نه. الله دې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي.